ګرانو کتونکو السلام علیکم. څو ورځونه زه افغانستان د امن په حوالې سره چې اکثر زه ویډیو شیر کوم نو زه یو خبره کوم چې یاره د هندوستان پکار دی چې په دې هر څه کې را دننه ځکه چې دا خبره د پاکستان او د افغانستان د هندوستان د سیاست نه بلکې د افغانستان د امن ده. زه تاسو سره نن دا وایم چې د هندوستان اهمیت ولې پکار دی؟ آیا په دې کې پاکستان ته نقصان دی چې هندوستان موږ د افغان امن کې شامل کو که موږ ایران باندې اعتراض نشته، په روس باندې نشته، د روس هم د افغانستان سره بارډر نشته، په یو ای نشته، په سعودي عرب نشته، په چین باندې نشته، په ترکیه باندې نشته، نو په هندوستان باندې ولې او هندوستان د افغانستان لپاره څومره اهم دی؟ په دې به سره زه خبره کوم خو مختلف ملګرو یو څو سلایډز هم تاسو سره زه شیر کوم لکه څو پکې دا لیکلي چې که هندوستان پکې را دننه شو نو بیا امن چې کوم دی ممکن نه دی او ځکه چې انډیا سټیک هولډر نه دی. یو خو دا خبره چې آیا انډیا سټیک هولډر دی او که نه دی دا خبره. دویمه خبره دا لیکلې ده چې انډیا که مو بهر وساتله نو ډېره به ښایي که چېرې امن غواړئ نو هغوی وایي چېرې مسلمان ملکونه پکار دی او اسلامي نړۍ پکار دی. نو آیا دا ګورو چې په دې افغانستان کې د روانې غیر مذهبو کړی دی که دا مسلمان ملکونو د تېرو 40 کالو راسې کړی او آیا امن کې د مذهب څه مداخلت پکار دی او که نه؟ امن ته د مذهب په سترګه کتل پکار دي که نه د انسانیت ته د امن په سترګه کتل پکار دي؟ بل ملګري پکې دا لیکلي دي چې انډیا باره کې چېرې انډیا امن سره دغه نه کوي، دهشتګردي په افغانستان کې انډیا کوي، افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالي، دغه شانتې مختلف ډېر زیات دي. یو څو خو تاسو سره ما شیر کړل. خبره دا ده چې هندوستان کله نه چې د طالبانو سقوط شوی دی نو هندوستان په افغانستان کې دی او افغانستان کې که ټیک ده دا یو خبره به حقیقت وي چې د افغانستان خاورې د پاکستان خلاف استعمال کړې ده لکه څنګه چې اوس د اسلمه چو ده په کندهار کې چې هغه په سوسایډ بامینګ کې مړ شو. هغه کس چې د په چاني کانسلیټ کراچۍ کې چې حمله کړې وه هغه کسان د کسانو دی بیا په هندوستان کې دی دلی کې هسپتال کې د علاج هم کړی، هغه تصویرونه هم شیر شو. بیا د کندهار ته څنګه لاړه اول ته کې بیا څنګه ټیرریسټ ان ټیرریسټ یو نوی ټرم د چې هغه ووژلی شو. هندوستان د کوم څه شک نشته دی که پاکستان هم انویسټمنټ کړی دی نو هندوستان هم په اربونو ډالره سرمایه کاري کړې ده خو د هندوستان د ټولو نه غټ انویسټمنټ د پیسو په حواله نه په عوامو په ولس کې چې کوم دی د هغوی یو ډېر ښه امیج دی په نسبت د پاکستان. بله دا ده چې د هندوستان د ایران سره هم تعلقات ښه دي او ورسره چې کوم دی په دې سیمه کې یو انفلوئنس هم لري. بله زه دا وایم چې ولې پکار دی که چېرې هندوستان موږ بهر کېښوده نو لکه ما چې څنګه ویلو چې په بون پروسس کې هندوستان نو د هغې نه پس هندوستان خپله پراکسي په جاري ساتله. په جنوا کې چې کوم دی هندوستان نو اوس یو ډېر اهم موډ دا را روان دی د افغانستان په تاریخ کې. زه وایم چې په دې کې دا د پاکستان او د هندوستان په مسله نه دي کتل پکار. یو خوا پاکستان خپله غواړي چې د هندوستان سره تعلقات ښه کړي. ګوره د کرتارپور کوریډور چې پاکستان کولاو کو اگر چې مودي حکومت نه غوښتله هغې سره په هندوستان کې د پاکستان د امن د کوم تابعه چې کومه ده ډېره زیاته اپریشیټ شوله. کشمیر مسله په خپل ځای باندې کشمیر باندې د پاکستان سټینډ یا زمونږ د پاکستانیانو سټینډ په خپل ځای باندې هلته کې د هندوستان ظلمونه بېشکه ډېر زیات دي او پکار دی چې هندوستان دغه نه لاس وباسي. خو دا به هله کېږي چې کله دواړه ملکونه رانږدې شي. نن هم وزیر اعظم صاحب ویلي چې د هندوستان سره تعلقات ښه کېږي او تاسو ګورئ د تېرو څو میاشتو راسي د هندوستان او د پاکستان ترمنځ څه تاوتریخوالی یا څه جنګ جګړه یا څه سخت سټیټمنټ تر اوسه پورې لا داسې نه دي راغلي. نو دې مسلې ته موږ ته په افغان نظر باندې کتل پکار دی. چېرې افغاني له دا د پاکستان او د هندوستان خپل تعلقات که هر څنګه دي د پاکستان او د امریکې تعلقات څومره خراب وو خو اوس دواړه لګیا دي د امن دپاره کار کوي. د امریکې او د ایران څومره خراب وو خو امریکا وایي چې ایران باندې ورته اعتراض نشته، په روسو ته اعتراض نشته، په چین ته اعتراض نشته. نو ځکه زه وایم که دا ټول موږ رایوځای شو د ټولو پراکسیز چې کوم دي چا چې دلته کې پراکسي دي د چا چې څه نه څه سټیکس دي په افغانستان کې د افغانستان په امن کې د هندوستان ډیفینیټلی سټیک شته. هغوی یو ډېر لوی په خلکو باندې انویسټمنټ کړی دی، یو ګډ ویلي کریټ کړی دی. اوس د دغې لپاره هغوی باندې هم یو پریشر اوس پاکستان ته پکې فایدې زه دا وایم. یو خو دا ده که چېرې پاکستان د دې خبرې نه په سر شي چېرې لکه ما ته اعتراض نشته دی او ما په خیال شته هم ورته نه افیشلي موږ ګورو داسې لکه څه خبره نه ده راغلې که بیهایند د ډور څه خبره جدا خبره ده. نو یو خو دا دی چې په هندوستان کې به د پاکستان امیج نور زیات ښه شي، انټرنیشنلي به د پاکستان امیج ښه شي. یوه دویمه خبره که د افغانستان د امن په خاطر
پاکستان دا قربانیو کې چې ماته د افغانستان امن عزیز دی نه خپل منځي یا د نور ملکونو سره تعلقات ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان د امن ضمانت دی نو د افغان عوام کې هم د پاکستان امیج په دې اکله ښه شي چې واقعي پاکستان چې کوم دی هغه امن غواړي پاکستان انټرنیشنل امیج هم د سره چې پاکستان د مسایلو د حل لپاره چې کوم دی حل غواړي هغه د ټوپک په لارې د جنگ په لارې یا د دهشتګرد میلیټنسي د لارې مسلې حل نه د خبرو اترو نو که د پاکستان سټینډ دا دی چې د هندوستان سره ټولې خبرې مونږه ټولې مسلې په خبرو اترو حل کولو ته تیار یو هر وخت تیار یو هر ځای تیار یو او چې کله هندوستان غواړي په هر لیول باندې ورته مونږ تیار یو نو ما په خیال دغه سټینډ د پاکستان د هندوستان د امن د افغانستان د امن لپاره پکار دی چې هر څوک هر یو ملک کوم ځای کې هم او څه ټیم هم د افغانستان په امن کې کردار ادا کوي شي نو پکار دی چې پاکستان هغه ویلکم کړي نو د دې بنیاد باندې چې زه د افغانستان د مسلې ته د افغاني په نظر باندې ګورم چې عام افغاني چې د 1340 کالو راسي دغه عمر د ټوپک لاندې د توري لاندې د ټانک لاندې د جهاز لاندې د بمونو په میوزیک کې وته وي د پاره د بمونو د ماکي ډیفینیټلی د ټوپک دزې د میوزیک دومره ډیری شوی دي چې هغه د پاره د عام خبره ده نو زه دا وایم چې مونږ وته پکار دي چې دغه مسلې ته مونږ په دې نظر نه ګورو چې د هندوستان او د پاکستان تعلق د هندوستان او د امریکای تعلق د پاکستان او د ایران تعلق بلکې دا مسله حل کول دي او کله چې د افغانستان مسله حل شو نو د پاکستان غټه پیدا پکې چې افغانستان کې امن ناغي نو بیا به هیڅ کوم د افغان خوره د پاکستان خلاف ظاهر خبره د نشي استعمالولې د پاکستان یو کردار وي هر یو حکومت چې راځي هغه د پاکستان دا کردار هم مني د جهاد په ورځ کې د پاکستان کردار هغه هم مني دا غي ستاینه کوي پاکستان چې افغان مهاجرینو سره کوم رولولې جون کړی دي دا هم مني نو د دې وجه نه زه دا وایم چې دا خبره نه صرف د افغان په انټرست کې ده بلکې د پاکستان په انټرست کې هم ده چې هندوستان له پکار دي چې زلمی خلیلزاد زی او ما په خیال دا هم د پاکستان ماته چې سونخکاری چې د پاکستان سلایي زلمی خلیلزاد چې هندوستان ته روان دي نو په دې حواله به ډیفینیټلی په اعتماد کې اخلي هندوستان مو سپور چې کوم دي دنه کې ګیله کوي خو پبلکلی سټیټمنټ نه دراغلي نو د دې وجه ما چې تاسو سره زوبه ما چې تاسو په دې اکثر میسجز راځي د هندوستان مخالفت کوي زه په خپل د هندوستان د پولیټیکل رویه خلاف یم خو د افغان امن لپاره د سیمې امن لپاره ما په خیال موږ د ټول اختلافات په رول پکار دي او موږ ته د امن خبره پکار ده چې په افغانستان کې امن نشي نو زه دا غواړم چې په پاکستان کې هم امن نشي خوشحالي به راځي ترقي به راځي او هندوستان سره هم زموږ تعلقات په دې حواله کېږي بزنس په سیوا کېږي ټریډ په سیوا کېږي